ابو جهل یو ځل ځان بیمار که او مقصد یې دا و چې رسول الله مبارک به زما تپوس له راشي د هر چا تپوس له راځي نو زما تپوس له به هم راشي نو ځان یې بیمار که ابو جهل د دواړو جهانو سردار مبارک ته چې پته ولګېده چې ابو جهل دا بیمار دی چې ابو جهل بیمار شوی دی نو پاک پیغمبر مبارک یې تپوس له ورغې د هغې ابو جهل چې تپوس له یې ورغې نو دې ابو جهل په کور کې یو کنده کنې باسلې وه او په هغې باندې څه پوزکې اچولی و او د کجورو څانګې چې اورېږه په دې راځي نو بس په دې کوي کې به ورپوځي په دې کنده کې نو زه به پرې د پاسه ګټ ور واچوم بس مړ به شي خلک به ترې خلاص شي چې د دواړو جهانو سردار مبارک سنګ د ابو جهل په دروازه را دننه شو د هغه تپوس له الله جبریل امین راولېږه واپس کېږه سکیمې جوړ کړی دی درته د دواړو جهانو سردار مبارک په دروازه کې را واپس کېده ابو جهل ته چې پته ولګېده چې دا خو کور ته راغلی دی را واپس کېږي اورېږه دروازه واپسې بندوم ګیرو مې پام یې نو د کټ نه را ټوپ دی خو چې را ټوپ یې که چې غرش شو په هغې کنده کې په خپله ور پرېوت هغه د عبدالرحمن بابا خبره وایي کوهی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي ازغي مه کره په خپو کې به دې خار شي او ته چې بل په غشولې هسې پوه شه چې همداغسې به ستا په لور ګزار شي او کر د ګل وکړه چې سیمه دې ګلزار شي وی یې کنیست په خپله پکې ډله ور پرېوت یاره خو بس دغې وخت کې د کاڼو بمباري په ابو جهل په کار وه د دواړو جهانو سردار مبارک بیا ور واپس خو لاندې وکوي که نه په کار خدا وه چې غټ ګټې پې ورغورځولې وې نو خپل پټکې مبارک یې پرانیسته او هغې یې ورښکته که او ورته وایي ده ونیسه نو د هغې یو سره غونیو او رسول الله مبارک بار ته روغ که او په خپلو لاسو مبارک یې وڅنډه لاس خو دې نه دی مات پخ خو دې نه ده ماته تکلیف خو دې ته نه یې را رسېدلې هغه سترګې ښکته کړی وي وینه دا د رسول الله مبارک ښایسته اخلاق